ګرمي ده. ګرمۍ په وخت کې ستانه انتهایي خولې دي او خواته د یو ملګري خواته کښېنې مړه خوښه مړه ترخون دي خانه خولې دي. تاسو ته د لاچي پیدې بیانوم او وستره به د هغه استعمال چې مونږ او تاسو به د لاچي دا به په کومه طریقه باندې استعمالوو. نو راځو د ټول نه مخکې د دې پیدې تاسو ته بیانوم. نو اولنۍ پیدا یې دا ده چې مونږ او تاسو د لاچي استعمالوو. اولنۍ پیدا یې دا ده چې مونږ او تاسو ته پته لګي چې مونږ او تاسو په دې ګرمۍ کې د سر د درد نه دی دا ډېر زیات دي. سر باندې درد د ګرمایش د وجې نه ګرمي ده. نو یی دا پیدا شوه. دویمه دا پیدا ده که نه زمونږ او تاسو اکثر ګېډې خراب په ګېډې چې دا مونږ او تاسو دا استعمالوو. دې سره به انشاءالله العزیز زمونږ او تاسو د دې خېټې دا درد مرد به ختم شي. ټیک ده. بله پیدا دا د روژه نه د مونږ او تاسو د سترګې نظر نه دی دا به چېرته کې خراب نه شي. د مونږ او تاسو د سترګې نظر دا به بالکل د بوډاوالي د مرګه پورې برابر وي. بله پیدا دا واوره اکثر مونږه په جسم کې سستی راغلی یاره سبق نشم ویلی خپله پکې مې ځان ته لګولی او د هېڅ کار اړو کوم هم نه کار ته مې توجه نشته نو خفه کېږم دې استعمال شروع کا دته طریقه کار دغه کوم انشاءالله دته طریقه کار هغه ښیم ته انشاءالله العزیز دا دې استعمال شروع کا په کومه طریقه باندې موږ تاسو استعمالو نو انشاءالله العزیز موږ تاسو دغه سستی به ختم شي. بل روردار اکثر زموږ معدې خرابي معدې د وجې نه ډېر مسلې حل کېږي ډېر مسلې خرابېږي به یې خوراک نشو کولی او دغه انشاءالله معده انتهایي کمزوري چې څه خورو بېرته راولو واپس د دې سره به دغه فایده هم تاسو ته حاصله شي. خو ډېسې خوراک پکې توبې وباسه چې بیا به د سره مړېږي نه. صحیح ده ښه وروره. بل دا زړه مې بند دی زړه مې بند دی پیدې بله دا ده زړه مې بند دی خواته مې روټۍ موټۍ نه کېږي هر څه پلونه خو هر څه پراته دي خو لیکن زما زړه څه کېږي نه. انشاءالله العزیز د دې لاچي استعمال دا شروع کړه انشاءالله العزیز بیا به تا ته د زړه دغه ټولې مسلې حل شي انشاءالله العزیز هر څه ته به بې زړه کېږي. ښه بله پیدې واوره وروره هغه هم ځان له بیا بوی دي د ترخونو نه پاسه مړه جسم نه دي بوی دي پاسه دا خو ځان له بیا مصیبت ته لاولي دا خو ځان له بیا ملګرو خواته کښېنه او تا ته وایي چې پاسه بله خواته چا خواته کښېنې هغه به تا نه اکثر داسې طریقه وکړي داسې خوله به دنه پټه کړي داسې خوله به دنه پټه کړي ولې ستا د خولې نه بدبوی دي خواته نه څوک کښېناستی نه شي نو چې دغه الله چې د دې استعمال شروع کړو وروره انشاءالله العزیز دغه د خولې دا بدبوی دا به ختم شي. صحیح ده وروره. بله بیماري دا ده چې اکثر زمونږ تاسو هغه څه ورته وایي بلډ پریشر دی که څه دی هغه ماله صحیح دغه لفظ نه راځي خو دا به زمونږ تاسو په ځای نه به تیږي او نه به کمیږي. دې سره هم دغه ښکلې پیدا ده چې دا مونږ تاسو استعمال کړو انشاءالله العزیز مونږ تاسو پکې دا پیدې راوځي نه چې نقصانات پکې نشته. ښه وروره. او د هغې نه مخکې دا یو خبره کوم استعمال ته ښیم که دا ویډیو تاسو په خپله ګورئ او په تاسو کې دا مرضون در پکې نو زر ته زر په دې باندې عمل وکړئ او که چېرې تاسو ته پته لګي د موږ بل ملګری دی رور دی خور دی په هغې باندې تکلیف د ډاکټران له دي یو ځای کې دي بل ځای کې دي نو که هغو باندې تاسو دا محنت وکړئ او دا ویډیو هغو ته ورسوئ انشاءالله العزیز پیدا به تاسو هم میلاو شي هغو ته هم میلاو شي. راځو استعمال طرف ته. آسان استعمال دی دا په شملو کې په مثال کې 3 دانې غوږو ته کېږدئ 3 دانې لاچي دا به ښه ښکلې مزهدار اوړه کړي چې په کومه طریقې ته اوړه کړي او یو ګیلاس اوبو ته به یې ور واچوي اوبو کې هم څکلی شي شملې کو هم ملاوټ کولی شي د هغې طرف سره شربت کې هم اچولی شي. انشاءالله العزیز روزانه دا کار شروع کړه الله فضل سره انشاءالله او دا جاري وساته انشاءالله العزیز دا کومې پیدې چې ما وي دا به ته میلاو شي او دا کم نقصانات چې دي دا ټول نقصانات به انشاءالله العزیز ختم شي.